فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. د دې جنا دولتمه کړي شروع کیږي د الا القوم الكافرون پوری. د دولتمه کړي خلاصه دا ده چې کله دا ورونه د یوسف علی السلام داغه نه امید شو او هغه ورته ول در سره سړی پرېته معنا نو بار راووت یوازې شو خپل منځ کې مشوره وکړه وچېله کا اوس موږ په خپل کې او خپته درته دا چې مخکې موږ یوسف علی السلام د پلار نه بوتلو او کوي ته موږ ورځو ورکم کو ختمم هغه پلار ته ډېر محبوب او ډېر ورته ګرانو اوس هم ته دار اوستو که اوس موږ لس وانه لاړ شو او دار سره نه نو پلار به وایي چې تاسو زما په دې بچو څه ټوکه راخسته ده ولې رانه دا بچي وجنه یو رانه جدا کوي نو د مشر په کې ویل زه خو د سره زمام نه ځکه چې بس څه بدل ته ما او یا به څه چلو شي چې دې دې کې ممړ شم یا برا تپلار اجازه کې خو نه زمادار اول دې تاسو لا شي او پلار ته وایي چې بس دغه شان حالات رااله سړي باندې غلا ثابت شول او باچاره نه پزور ایثار کړی دي هیڅ چاره موږ لاندې راځي ځکه چې موږ ډېر سوالونه مینتونه وکړه فن دی ونه کو اوس یې رانه سړی پزور باندې ایثار کړی دی نو دا ورونه رااله یو مشر ایثار شو یو پکې کشر بنیامین ایثار شو تقریبا 9 کسان واپس رااله دوه تی پاتې شو لار چې وکتل ویل لکه 62 ټوکه وشو هغه و دغه شان چل وشو یو باندې د غلا دا وشو بل وساتي ایثار شو ورځنه لار یې ځات خپ شو پریشان شو وی الله دې خیر وکي به تاسو څه پلانینګ جوړ کړی څه تدبیرم جوړ کړی څه چل شوی دی بل جمرانه جدا ول مشر عمر سره ایثار دی او غم ناراضي بیا سورج په کې تیر شو لپلار ورته وی چې لګا تاسو لاړ شي خیر دی دې بچا ته سوال وکړي زاری منت ورته وکړي چې ګوره زمون پلار پیغمبر دی خیری بدر ته وکړي دا زوی غل نه دی چې ارث دي شوی دی خو زوی غل نه دی دا د پیغمبر زوی دی د پیغمبر بچی دی او پلار وای چې ما ته معلوم دی ګوري او را سره را پرېدا کنه را پرېدې نو خیری درته کوم او د الله نمنه امید کېږي خپل سوال جاری او خپل مهنت وکړي نو پدریمه پیرا باندې پلار دا بچی راولې گل خدا پیره نور د خراس کاک ته غرض نه اگر چې ورته خپل سورلیم راوستي صرف د بنیامین آزادولو فلما سيئتو هر کلا چې نو امید شو مل مداغنا خلصو نجین یوازې کړل مشورې لاره یوازې شو د پاره د مشورې قال کبیرهم ولپدې کې مشور یهوذا علم تعلموا آیاتاسو تند معلومه ان اباکم چې بشک پلار تاسو قد اخذ علیکم خصد تاسو نو موثقا من الله مضبوطه وعده په حضور د الله رب العزت کې ومن قبل مغفر دینا ما فرتم فی یوسف هغه سوچ تاسو کړیو په بار د یوسف علی السلام کې وې دا ما زائد ده او دا ظرف متعلق دی په مابعد پورې معنا دادا من قبل هذا فرتم معنا قصرتم في حق يوسف بمحشر وای فلن ابرح الارض نو زمن جدا کېږم د زمکنه حتا تر دې پوری اذن لي ابي چې پلار را اجازه وکي او يحكم الله لي يا الله زما مبارک څه فیصله راولېږي دې مرشه وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم وفشتا خپل پلار ته فقولوا ورتوا يا ابانا اي بابا جان ان ابنك سرق بشك استاذ وی چې دینو غلای کړی دا فامسكه الملك باچای سار کړی دی وما شهدنا من هغه باندې گواهی نکو الا بما علمنا مگر هغه څه چې موږ لیدلې دي ان موږ دومره ولیدل چې
چې دا جام د هغه په دې بار کې پروت بس نور به موږ د غلا گواهی نه کوو چې د غلا کړی دا والله عالم چې دا جام اوس د دې بار تر راغلی څنګه دی وما كنا للغيب حافظين وبغيب فمن نبويغو واسأل القرية التي تپوس وقد اغفلنا كنا فيها جو منغ پاک وقت الحادثة والعير التي ودغ قافله ود کاروان قبلنا فيها جمع راغلیو پاک انکم کسان د علاقه چې موږ سره د غینم کړ دې تپوس وګا وإنا لصادقون قال دور بل سولتكم انفسكم امرا بلکې خسته کړي دې تاسو ته نفسونو تاسو یو کار لرا فصبر جمیل فامری صبر جمیل کار زما چې صبر جمیل دی یا فصبر جمیل اولادی صبر جمیل ما سره ډیر لایق دی او صبر جمیل کې مې درته ویلو چې جزا فزا په مخلوق ته نه وي ها اصل الله وياتيني بهم جميعا قريب د الله را ولي مال را ټول پټول باندې انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم اگر دې دلود دې دخوان لاله وقال يا اسف على يوسف اے غمون زما په یوسف علی السلام باندې و بيضت عیناه سپینش ولسترګي من الحزن د ډېر خفګان نه فهو کظیم نو د ډکو د غوسین سترګې تک سپینش وي بعضی مفسرین وایي د سترګو نظر یې لاړې کمزورې شو قالو دی ورته ویل الله قسم بالله تفتو همیشه تذکر یوسف چې د یاد یوسف علی السلام لره دا ډېر زمانہ وشو اوس پورې یوسف حتی تكون حرزا تر دې چې تبتخ بیمار شي مکمل بیمار بشي قریب الموت بشي او تكون من الهالکین یا بشي ته د هلاکی دن گنا قال دورتل انما اشکو بثي وحزني الى الله بیشک زما شکایت او ګیلا غم او خفقان چې دی الله رب عزت طرف ته دی د شکایت کغت شکایت کوم او کوړو کې او که د غم اظهار کوم برداشت ارث چې دی نو ټول الله تخکار دي واعلم من الله ما لا تعلمون او بل دا چې زه پوهیږم د الله په طرف د الله د طرف نه په هغه سبانه چې تاسو به باندې نه پوهیږئ بعض مفسرین لیکلي دي چې څلور اشکاله پورې یعقوب علیہ السلام ته بالکل پته نه و چې زما بچي به مړی ژوندې به څنګه به څلور اشکاله پسې د ملک الموت سره ملاقات وشو د مرګ فرشته چې کومه د ملک الموت دغه سره ملاقات وشو نو دا ورته ویل چې لکه تاسو ګرځي کنه خلک معلومه د زما بچي چرته دي تاسو به روح قبض کړي نه ناغه ورته وی چې دا تاسو را نه مکو چې چرته دي او ما سره د غیب علم نشته او نه ځاته د دې خبرې کوم خو دومره درته ویل شم چې ما روح نه دی قبض کړي ځوان دې سره واعلم من الله ما لا تعلمون معنا دا شولا چې زما بچي ژوند دې ملک الموت ورته ویلو چې ما دا غروح قبض کړي نه دي نو ژوند دې او بعد مفسرین ویل ک تفسیر خازن والا چې یعقوب علی السلام ته دا یقینو چې ما زوی به نبی جوړیږي زما زوی بس جوړیږي نبی به جوړیږي او د انبیاو خوبونه چې وی نو دا رښتې وی دروغ نه وی او هغه خوب لیدل او چې ما ته یو ستوري او نور او سپوږمۍ سجده ولا او نور او سپوږمۍ مور او پلار دی یو ستوري دا یو سرونه دي هغه د تعظیم زمانہ خو نه دراغلي نو مطلب دا دی چې راځي به ملاقات به کیږي فلیا بنی ای بچو تاسو لاړ شئ اذهبوا لاړ شئ فتحسسوا من یوسف لټونو تعالی د یوسف علی السلام وکي واخیه او دورور لټونی وکي ګرځي زی لاړ شئ ولک تفوس ور سره د یوسف علی السلام په بارا کې کوي ولا تئسوا من روح الله من امید کېږي تاسو د رحمت د الله رب العزت نه قطاده وی فضل د الله انه لا يئس من روح الله بشکن نه امید کېږي د رحمت د الله رب العزت نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافران